دا د العلل لعلی المدینی رحمہ اللہ 161 کے پیدا دے اور 234 کے دے وفات دے. دا امام بخاری استاد دے. وس صفحہ نمبر دا 37 مخکې منګه ذکر وکړو وی ثم صار علم هؤلاء السته الى اصحاب الاصناف ممن صنفا. بیا وګرځید علم د دغه شپږ علماو لکه تاسو تماوی امام شهاب الدین زهری دی اور عمر دینار دی په مکه کې او دان په بصره قتاده بن دعامه دی یحیی بن ابي کثیر دی په کوفه کې ابو اسحاق دی او سلیمان بن مهران دی. نو دا د شپږ کسانو علم بیا وګرځیدو کسان ته چې هغه اصحاب د تصانیف دي. اصناف جمع سمت تصانیف والا ممن صنفا یعنی هغه علما چې هغه تصنیفات کړ دي. نو فلی اهل المدینه په مدینه کې اهل تصنیف پر پہل نمبر مالک بن انس بن ابي عامر الاصبهي دی چې هغه مشهور امام دی. امام مالک رحمت الله علیه وته وی عداده فی بنی تیم الله چې هغه شمار کړ دی بنی تیم الله کې وما تسنت 79 و 179 کی وفات ته او دارنګ چې دی د 93 کې پیدا دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه 13 سال بعد دی پیدا دی. امام ابو حنیفه په 80 هجری کې پیدا دی د 93 کې بعد 94 خی خو 93 صحیح دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا علل دی علی المدینی رحمه الله صفحه نمبر 37 مخکې باشویو چې بیا وګرځي علم د دغه شپږ کسانو هغه اصحاب ته چې هغه صاحب د تصانیف دي لکه تصنیفات کړي. نو مدینه کې اول نمبر مالک بن انس بن ابي عامر الاصبهي دی د 93 کې پیدا دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه 13 سال د کم د عمر کې. امام صاحب په 80 کې پیدا دی د 93 کې او بیا د چې د بنی تیم الله کې شمار کړي شوی دی اور 179 کی وفات سے 79 و 100 او د سما کړ د ابن شهاب نه شهاب الدین زهری نه چې مخکې د ذکر وشو. دویم نمبر په مدینه کې محمد بن اسحاق بن یسار دی لکه مولای بنی مخربتا. د دې باره کې واورای چې دا محمد بن اسحاق بن یسار څوک دی. دا د هغه علماو نه دی چې د یسار اصل کې عیسایو. خالد بن ولید عراق کې عین التمر یو علاقه فتح کړه. نو چې کله هغه علاقه فتح کړه نو بیا دغه فتح نه بعد چې چاوتوي چې دلته یو چرچ دی یعنی یو دارالعلوم دی مدرسه د دینی د چا د عیسایانو او په هغه کې 40 طلبه دي. نو چې ما خالد بن ولید التراغه او دوسره ملاقات شو تاسو څنګه موږ دین وی سبق کوو او طالبانو تاسو په دې مقابله کې هونه وي نو په دې کې نو خالد بن ولید وته اذهبوا فانتم طلقاء زي تاسو آزاد یې. جو چې آزاد کړو د خالد بن ولید د اخرویه خ اخلاق چې غو قتل ناغو ټول اسلام راوړو. نه پاره کې ګوره سو کسان سر اوردش یو یسار شو دا یسار چې کنه نو د زوی رستراغه محمد بن اسحاق چې هغه امیر المؤمنین فی الحدیث دی او په مغازیو کې امام دی لکه د تاریخ غټ امام دی. نو دا د هغه عیسائی زوی دی. بل پکې سیرین راغی محمد بن سیرین بیا 15 سلور اولاد ولکا او 15 اولاد او یو لول ولکا خفصه بنت سیرین. نو دا ډیر لوی علماء په حدیث کار کو. او بل پکې راغی نصیر موسی بن نصیر دا کسان پکې راغل لکا او دا محمد بن اسحاق چې مغازی معنی مولای بنی مخرمه دی بنی مخرمه آزاد کړه غلام دی او د کنیت ته ابو بکر او دی وفات شوی دی سنه 52 192 کې دا باون کې دی وفات او د سما کړ د سشینه لکه د ابن شهاب نه او د امام عامش نه سلیمان بن مهران العامش نه. دا خو چې د مدینه شو. ومن اهل مکه ته د مکه نه څوک دی عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج مولای قریش. دا مولا دی آزاد کړه غلام دی د قریش او یکن ابو الولید د کنیت ابو الولید دی وفات شو دی 151 کې ماتا سنه 51 و 100 یعنی 151 کې د وفات شوه د عالم. او دویم پدې کې څوک ته په کوفه کې سفیان ابن مکه کې سفیان بن عینه دی بن میمون مولای محمد بن مزاحمه چې د زحاق بن مزاحب الهلالی رور دی کنیت دی ابو محمد او د 198 کې وفات سنه 98 و 198 کې د سنت الفقهاء وي ښه په دې کې غټه علماء تل 198 کې د سنت الفقهاء وي.
دا هغه سړی د سفیان بن عیینه چې دا ډېر لوی عالم و چې د مبارک په خپل عبد الله مبارک وی لولا سفیان بن عیینه او دارنګ مالک لذهب علم الحجاز. کچته سفیان بن عیینه په حجاز کې نه وي، حجاز ته مکه او مدینه طائف دې ته حجاز وي، دی بیا دې په میس کې او پهاړ دغه ته تهامه وي، ابو بر چې هغه علاقې ته بیا نجد وي. لکه زمونږ علاقو کې سوات او سما، نو سوات چې غړجین ځمکه ده، غرونو علاقه ده او سما ده، نو دارنګې چې د حجاز چې د علاقه سما ده او نجد بالای حصہ ده، یعنی د غرونو علاقه ده، نو دې چې د په میس کې تهامه دی بیا علاقه. نو اوس دا چې د حجاز وی لولاهما لذهب علم الحجاز، او د باره کې راځي چې دا عوینه په مدینه کې مکه کې سبق پوي او شیخ نه، نو د سفیان وړو کې غونه دی بصراته شرارتونه به کول، حرکتونه به کول. لکه نو دی یو ځل استاد وته لا تاتي به یا عینه، عینه دا بچی د مروړه ده لنو متشعب دی خوشور شغب والده نقصانات کې لکه حرکتونه کوي، شرارتونه کوي. هغه یا استاد اريد اتمنى وارجو، زما تمنا امید ده چې اوس نه حدثنا اخبرنا ووري. نو هغه بچی چې حدثنا اخبرنا واوریدو پلار سره وتا راته، نو اتفق الائمه علی غلو شانه، د په غلو شان من جلال قدر باندې علما اتفاق کړل او 70 حجونه کړو، 70 حجونه کړو، او دا ډیر لوی امام دی د زمانه، لیکن دا هغه دی لقا اور 198 سنه الفقهاء کې وفات شوه دی. بل سفیان چې دی بیا ملاقات کړ ابن شهاب سره، عمر بن دینار سره. عمر بن دینار دا درینو، عبد الله بن دینار، عمر بن دینار، بکر بن دینار، او دا درې وړ غلامان دي ابن عمر لکه. او دارنګ چې وا ابا اسحاق ول عامش، دا چې دی یعنی ابو اسحاق دی، او دارنګ چې دی عامش دی. عامش نه مراد چې دی چې سليمان بن مهران العامش دی. دا سبق دې پوری ختم شو، اوس دا بل کتابو راوړل.